حسن افریدي کوم نه چې ابرز ویډیو شوی و په سوشل میډیا باندې شیر شوی و، نن هغه دوباره گرفتار شو. نن د هغه پر خلاف باندې احتجاج شروع دی. ویډیو لکه غونتی ګورئ، دوه درې خبرې به سزا کوم. دا ویډیو تاسو وکړه، که چېرته دا په دویم ځلي باندې زر رها نه شو، نو د حسن افریدي ژوند ډیر زیات د خطرې سره مخ کېدی شي. هغه وجه دا ده کله چې د حسن افریدي نه ویډیو وشوله او شیر شوله، نو زمونږ د پښتون قام د طرف نه ریاکشن پیدا رالی چې مخکې زمونږ دومره قدر احترام ستا نه کوو، د هغې لس چونده به اوس موږ سیوا کوو. موږ مخکې دومره مینه تا سره نه کوله، اوس به د هغې لس چونده به سیوا تا سره کوو. ریاست ته د دې نه پته ولګېده چې موږ د چا نه په کومه طریقه ویډیو وکړه، په هغه د هغې سره ښه د هغو کې مقبول شو، ښه ورته ګران شو. اوس دا دویم ځلي ګرفتاري د هغه دپاره ډېره زیاته سنګین او خطرې او د ژوند سره اخرنی تړون کې ده. د هغه علاقې چې څومره خلک دی، د خیبر چې څومره خلک دی، اورېدو چې څومره خلک دی، تاسو دغلته احتجاج پارلت او نور چې څومره کسان هغه ځای ته ځان نشي رسولی زمونږ په رنګ، نو تاسو سوشل میډیا په لاره باندې د حسن افریدي د رهایۍ اواز اوچت کوي او قام ورته بیدار کوي. کنی زمونږ نه به داسې قیمتي ځوانان، ګلان، مشران، کشران برانه لاړ شي او دا وطن یو ځل له ویرانۍ ته تللی دی او پروت دی. خو اوس لږ ډېر مشران هم ژوندي دي. ملک نصیر صاحب گرفتار، علي وزیر صاحب گرفتار، صمد لالا گرفتار، دغه شانتې زمونږ دنیا شي نور ملګري چې کوم دي دا گرفتار. دا ویډیو مخې ته لازمي شیر کړئ او ریپوسټ